نن بیان د ما په دې دی چې ما ته وختي چوي چې ډېر خلک د جمعې موضوع کې او منډه کې سنت نه کوي عدیدان ورځ د قیامت خو ټول منو الحمدلله ایمانم دی چې په ورځ د قیامت په د چا فرض مونځ کې کمی راشي نو سنت او نفل اکمال د فردو د پاره فرشتو ته به وی ګورئ چې ته سنت او نفل شته کنه فردو کې کمی دی نو دغه نفل او سنت په د فردو کمی پوره کی او چا چې سنت پرې خوره دا سړی گمراه کیږي دا سړی جناب رسول الله ته ملامت کیږي نو اوس ګورې دی حدیث پاک کې اور حضرت ام حبیبہ فرمائی وہی جناب رسول اللہ فرمائی دی چا چشپا ورځ کې 12 رکعاته سنت وکم دلب جنت کې یو کور جوړ شي چا شپا ورځ کې 12 رکعاته سنت وکم دلب په جنت کې یو کور جوړ شي کم اربعان قبل ظهر د ماسپخین ماندنه مخکې 4 رکعاته سنت ورکعتین بعدها او 2 رکعاته سنت د ماسپخین ماندنه پس ورکعتین بعد المغرب او 2 رکعاته پس د ماښامنه ورکعتین بعد العشاء او 2 رکعاته پس د ماسخوتن ماندنه ورکعتین قبل صلاة الفجر او 2 رکعاته سنت مؤکد د سحر د ماندنه مخکې نو دا شپه ورځ کې 12 رکعاته سنت جوړ شي ماسپخین نه مخکې 4 رکعاته ماسپخین نه بعد ماښام نه بعد ماسخوتن نه بعد او د سحر فرض مون نه مخکې او څه چل بوشي بنیه له بیت فی الجنه جنت کې بوله یو کور جوړ کړي شي عدیدانو د دنیا کورونه نن سبا کروڑونه روپۍ دي قیمتي دي نو د آخرت کور به څومره قیمتي چې الله تعالی په خپل قدرت کامله سره جوړ کړي او اولاد هم دغه جنت کورونه نصیب کړي مس کې په خبر راغه سورۃ محمد کې وی عرفها لهم دنیا کې کتاله حکومت اسلام آباد کې هم زیدر کې او په حیات آباد کې هم نو تب تپوس کې چې کم فیض دی او کم سټریټ دی لیکن جنت کې دا نشته هر سړی به کور په خپله پیژني تپوس ته حاجت نشته او بیا څه فرمایي ولا یبغون عنها حوالا کم سړی چې جنت ته لاړ شي دا به نه و چې دې نه زه بیا لاړې چاته بل خوا چکر مې ووالی دنیا کې سړی مری کارام تلاش شي او سورې تیری کې تنگ شي جنت د تنګېدو ځای نه دی د هغې بیان تیر شوی دی بیا به انشاءالله راشي عن ابن عمر قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین قبل الظهر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیته حضرت ابن عمر فرمائی وی ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ماسپخین ماندنه مخکې 2 رکعاته سنت وکړه 2 رکعاته پس او 2 رکعاته ماښام ماندنه پس په کور کې ځکه حضور به فرض وکړه حضرت ابن عمر فرمائی ما د جناب رسول الله سره مونږ وکړو 2 رکعاته د ماسپخین نه مخکې سنت 2 رکعاته وروستو 2 رکعاته د ماښام نه پس سنت په کور کې او 2 رکعاته پس د ماسخوتن نه په کور کې او بیا بیان کوي حفصه رضی الله عنها د ابن عمر خور ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته لنډ کول کله چې سحر به شو د سحر سنت په لندن کولو په آخري صورتونو باندې نو دې کې یو بله خبره عدیدانو راغله چې اکثر بیشتر د ماسپخین ماندنه مخکې 4 رکعاته سنت دي خو چې ګوري چې جمعات جمع ودرېږي
وخت لږ دی نو 2 رکعته سنت هم کولی شي. د ماسپښین مانځه نه مخکې چې ګورې وخت لږ دی جمع ودرېږي نو 2 رکعته د 4 په دې هم کولی شي. دا هم قول شته، خو اکثر پیشتر 4 رکعته به کې د ماسپښین نه مخکې. که وخت لږ دی جمع ودرېږي نو د ماسپښین مانځه نه مخکې 2 رکعته سنت هم کولی شي. د سحر سنت عزیزانو ډېر اهم دي. د سحر سنت ځکه یو حدیث کې راځي وي تاسو کورونه قبرونه مه جوړوئ، قبرستان ته چې راشي خاموش، نو کور کې نفل کوئ، کور کې د قرآن تلاوت کوئ. حدیث کې راځي وی کم کور کې چې د قرآن تلاوت کیږي آسمان والا ته داسې پړه کیږي لکه چې مونږ ته د شپې آسمان ستوري پړه کیږي. هغه کور نه شیطانان جنات منډې وي. نو عزیزانو کور کې سحر سنت هم کوي. دا بعد خلک ناراسته غوندي بس راشي جمعات کې اودس هم وکړي او سنت هم وکړي او هلته جمع ولاړئ. یا لکه کم سړي کور کې اودس وکړو، سنت یې وکړه، نفل یې وکړو او د جمع را روان شو، په یو قدم اجر دی. ګورې ښه ګپ نه دی. حدیثو کې راځي مسجد نبوي سره څه کسانو غریبانان به لرې نه جمع راتله، یو پلاټ خالی شو، درخواست یې وکړو یا رسول الله که موږ دلته نږدې کور جوړ کړو. پیغمبر منع کړ، ویل تاسو لرې ځای نه راځي الله تعالی په یو قدم باندې اجر درکوي. نو عزیزانو سړي کور کې اودس وکړه، سنت یې وکړه، نفل یې وکړو، جمع را روان شو. سو پوری چې دی په جماعت کې او واپس تلی نه، دا سړی په مونځ کې دی، دا سړی په څه کې دی؟ په مونځ کې. دا بعضې خلک وایي یاره کور کې خوند نه راکوي سنت، کور کې چې ټي وي پروت یا خیر دی، کور کې د کلاشن پروت یا خوند درکوي، او کور کې عبادت خو نه درکوي ځناور، دغه کور کې برکت پیدا کی. یو صحابي تلاوت کولو، یو اس ورسره ولاړو، هغه اس ټوپونه شروع کړ. پیغمبر علیه السلام ته حل ویل دا هغه سکینه وه، آرام و د تلاوت د وجې نه اس باندې اثر وکړو، اس ټوپونه شروع کړ. ځناورو ته هم پته لګي زه پښتون یم، دا پښتانه لسه ته وایي، د پښتو کار هم چېرته کړی دی. ما بل ورځ هم دې کې بیان کړل پښتانه خو صحابه و. دا کیسه مې راته کړې ده، یو صحابي جنګ خندق نه کور ته را روان دی، تازه واده کړی دی. جناب رسول الله بوله چوټي ورکوله، خو یې ځان سره وسله یوسه، یهود در باندې حمله ونه کړي. چې کور ته رانږدې شو، ښه د بیبي په کوڅه کې ولاړه ده، دنه یې ده وتوره راوکړه، ښه دې وتل صبر وکړه، راشه کور ته راشه. چې ویې کته کور کې خطرناک مارو. دې صحابي هغه مار نه ده کې وټومبلو، په کور کې خښ کو، هغه ظالم پې حمله وکړه، صحابي هم شهید کو. پښتانه هغه مړه، پښتنو نه هغه پښتو تللی ده، کور کې راته ودت بد ښکاري. زه اوس پر دې سه علاج کې کم تعویذ به کې. بابا پیغمبر وی کورونه قبرونه مه جوړوئ، قبر کې خاموش دی، کور کې تلاوت کوئ، کور کې درس کوئ، کور کې سنت کوئ، کور کې نفل کوئ، فرض الجمعات ته راځئ. نو عائشہ بی بی فرمائی وی جناب رسول اللہ فرمائلی دی سحر 2 رکعاتا د دنیا اوس چې دنیا نه دی داغې نه غوره دي. د سحر 2 رکعاته سنت د دنیا او ارس نه، ولی دنیا فانی کیدونکې ده او دا ثوابونه فانی کیږي نه. مشکات کې راځي په جنت کې د چابک سے چاته میلاو شو، د دنیا او ارس نه غوره ده. وی ولی دنیا ختمیږي، د چابک سے نه ختمیږي. په جنت کې یو زنانه ته لوپټه میلاو شوه، دغه لوپټه د دنیا و ما فیها نه غوره ده، ځکه دنیا ختمېدونکې ده او دغه لوپټه د جنت نه ختمیږي. کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نو د سحر سنتو ډېر اهتمام ساتئ. بیا هم فقهاو لیکلي دي، یو سړی راغی او جماعت کې جمع ولاړه ده، نو دې بیا هم که یو رکعت رسارولی شي سنت دې نه پرېږدي، خو چې امام دننه ولاړي دی دې بار ودرېږي چې جمع سره ټکر رانشي.
که امام بهر ولاړی دی دننه که امام دنه دی بهر ودی خو د سحر سنت یې نه پرېږدي که یو رکعت رسارولی شي هم ځکه بل حدیث کې راځي جناب رسول الله فرمایي تاسو د سحر سنت مو پرېږدئ وان طرتکم الخیل اگر که تاسو پایمال کې خپو لاندې اسونه که اسونه خپو لاندې پایمال کې د سحر سنت مه پرېږدئ د سحر سنت د نورو سنتو نه ډېر مؤکد دي ځکه عایشه بیبي فرمایي دا درېم حدیث دی قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعة الفجر عائشہ بی بی فرمائی وی جناب رسول اللہ با پا سنتو او پا نفلو کی دا سحر دا مانزنا دا نور دمرا احتمام نکولو لکا دا سحر دو رکعت سنتو احتمام بے کولو دا سحر دو رکعت سنت و جمع سر منسوکو کی دا دوسی راوتے لکا پروردگاری نم ختم کی ٹچ موبیل دیر خلق 2-3 بجو پوری پردی غمونه کور ته راوړي موبایل کې سری خو پردی غمونه کن او بیا دغه ټیم کې سترګې وشي سحر مونځ ته لاړ شي جناب رسول الله فرمای چا چې سحر جمع سره مونځ کو نیمه شپه عبادت ثواب چا ماسخوتن جمع سره د پوره شپې عبادت ثواب که تهجد نه کېږي خیر خو سحر جمع خو مه پرېږده کن دا بوډاګان دی الله ژوندي لري امام پسې ولاړې ټوخېږم یو نوجوان به سحر جمع کیوں نه ویلي دی تاسو حاضري وکړئ یو ورځ راشي وګورئ ځوانان چې ځوانان څه شو او بیا څه وي بې غیرته یاره والله تر 12 بجو دوم په ګناه فخر کوي په ګناه فخر کې تر اوده به نه وي چې ټوله شپه دې پردي غمونه کور ته راوړي دي بیا مسله دا ده څلورم حدیث جناب رسول الله فرمائی من لم يصلي ركعت الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس دا سحر سنت دنا پاتی شو سحر سنت انسان دے کمزور ہے مون دی فرض کو نو بیا چې کلا نو روخیږي نو یو 2 رکعات بیا وکا 2 رکعات وکا حالانکه مسله ده چې سحر و ختم شي بیا د سنتو قضا نشته بیا سنتو قضا نشته پیغمبر فرمایلی چې بیا د سحر ماندنه پسه یو 2 رکعات چې کله وخت داخل شي 2 رکعات وکا ادیدانو پیغمبر علیہ السلام امت ته ډیر آسانه کړی دا لیلۃ تعریس ورته وای سفر دی مشکات کې راځي چې کله به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې سفر کولو نو 2 خبرې به وي چرته به دمه کوله او حالاتو ته به وکړه چیرې سحر نږدې دی نو ډبه یې واچولو لاس مبارک په دغسې کړ چې سحر مونځ لاړ نشي او که نه وخت به ډېر نو بیا به سملاست یو شپه ده په سفر دی وخت ډېر دی بلال ته بلاله د سحر د مانده اهتمام وکړه حضرت بلال مده شو غرمه شو پیغمبر علیہ السلام سترګې ورغلې چې راویښ شه بلال ولی و یا رسول الله کوم شی چې تعالی درغلو مال امرالو امت تعالی آسانه هغه دنه په سفر روان شو ورختلې دی او بو تو رسید او د سونه وکم مسله دار چې د سحر سنت د نه قضا شي یعنی پوره مونږ نه قضا شي نو زوال نه مخکې به سنت او فرض دواړه کې خو چې کله زوال وشو بیا به چې کله کې صرف فرض به کې نو چونکې صحابه لشکرو نو پیغمبر علیہ السلام بانگ اقامت سنت او فرض ټول وکړه د سحر مونږ خدا سي امت تعالی آسانه کا ځکه مسله دا ده چې کله د نهیر شي یا او دیو راویښ شي یکدم مونځ کوه دویم جنگ خندق کې د دې نوم احزاب هم دی احزاب جمع د حزب د ډلو ته وایي د تمام دنیا کافر جنگ خندق کې مسجد ندی طرف ته دی کافر را جمع شوي وو مونږ دا اوس چې تلو خو سا خندق کې نشته
ټولې بندي شوي دي، دی خوا هم غر دی دی خوا هم غر دی. و مساجد ورته وي دا یو مورچه وه د حضرت ابوبکر صدیق. نو موږ هغه ځای ته وختو په پوړو چې جناب رسول الله دعا غوښتې ده. نو یو پاکستانی ناست یو عربي، نو پاکستانی وی لا صلاة ولا دعا، نه به دلته مونځ کوي نه به دواګانې کوي. هغې پر حق کې ځکه چې بس خلک وردي او دواګانې، نو بیا به خلک ځای کوي کوم ده، د ورځې زرګونه خلک وردي. نو جنگ خندق کا نستو کې جناب رسول الله صحابه نماز پخین مازدیګر ماښام ماسخوتن مونځ قضا شو، ځکه ګیر چاپېره کافر پراته و، سخته الګول او پریشاني وه. پیغمبر بیا دې ته خیرې وکړي. نو بیا عدیدانو هغه څلور منځونه با جمع سره د اذان او اقامت نه الله امت ته پنځه واړه منځونه پیغمبر نه قضا که امت ته تعلیم دی چې ګورې مونځ نه قضا شي نو مونځ به کوئ، مونځ نه قضا شي مونځ به قضا راوړئ پرېږدئ یې ما سره د استغفار او ندامته پورې. نو دا عدیدانو د سنتو بیان شو عام نوافل. عن ابي بصري قال قال رسول اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. جناب رسول الله فرمایي د ماسپخین ماندنه مخکې څلور رکعات خدا نفل دي چې مس کې سلام نه یعنی څلور رکعات په در په د د پاره د آسمان دروازې دغه ټیم کې کولاویږي کله ماسپخین داخل شي او سره څلور رکعات نفل وکړي، سنت خو باطن کوي په یو سلام دوه دوه نه څلور. نو دې تړي د پاره د آسمان دروازې کولاویږي، خو څوک وکړي څوک شته. دا خبره ما د خپل استاد نه اورېدلې ده. مسجد معبد خان و چې کله جوړېده 400 کاله مخکې خبره ده. نو معبد خان صاحب رحمت الله علیه وی اعلان وکړ چې هلکه د دې جومات رومبی خښته به هغه سړی ږدي چې د مازدیګر مانده نه مخکې سنت زوید یعنې نفل ترې قضا شوي، ځکه مازدیګر نه خو مخکې سنت رستو سنت نشته او نه قضا رستو شته نفل. زما غوندې مولیان ډېر ناستو سرونه یې ټیټ که او دی په خپله پاسېدو چې ما په عبادت او بالغ شویم شروع کړې ده، ما د مازدیګر مانده نه مخکې څلور رکعاته سنت زوید نفل نه دي پرېښي او په خپله خښته کېښوه. راشه نن ګوره کم دی کې په بدقسمتي به ورته دا نه وایو. قبرستان یې پاخوندر وی ده بابا قبرستان کې مې قبر لیدلی دی د سړک په غاړه دی، چې جومات کې وی نو خامخا لکه قاسم علي خان ګنج علي خان دا ټول ټولونه تیر شوي دي، د هغې قبرونه په جومات کې دي 4 قبرونه دي. مفتی عبدالقیم صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، یو طالب دی او قاسم علي خان، 4 کسان یو ځای ښخ دي. ما څو ځل زیارت کړی، خوش قسمته خلک دي، خلک ورته دعاګانې کوي. دا بل حدیث پاک کې راځي عن عائشہ ان نبی وسلم کان اذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدک. الله څومره په عبادت کې اسانتیا راوستې ده. ماسپخین رالی جمع ولاړه ده سنت ده نه شوي دي، ټیم نشته جمع سره شامل شوي، روستوی بیا وکا د فرد مونږ وکړي. خو دې کې بیا نکته چې کم ټیم کې به کې غورغوشتو بابا رحمت الله علیه زموږ د استادان استاد تیر شوي ډېر لوی بزرګ تیر شوي دي. د هغه زمانه کې یو د مولیان په دې په جګړه و، یو به چې ماسپخین 4 سنت قضا شي نو د 2 رکعاته نه به مخکې کې او 2 رکعاته نه به وروستو کې په دې جګړه. غورغوشتو بابا له فیصله راله، هغه ویل اول خو د امامان جوماتونه وشړئ چې په دومره معمولي خبره باندې قوم جنګئ. دواړه صحیح دي، خو ښه خبره دا د سنني ماجه کې راځي چې فرد منځو کې 2 رکعاته سنت دي وکړي نو بیا دې 4 وکړي، ځکه سودا رسم بېځایه شوي دي، 2 دې نه بېځایه کوي. غوره او بهتره دا ده. اخو بحرونو لوی خلک په 2 خبرو فیصله وکړه. غوره او بهتره دا ده چې 4 رکعاته سنت دي د 2 نه وروستو کړي، ځکه 4 ځای بېځایه شوي دي، 2 دې نه بېځایه کوي. ام حبیبه بیا وی د جناب رسول الله بیبي ده
ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدم من حافظ على 4 رکعات قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله النار. ام حبیبہ امہات المؤمنین کې پیغمبر بی بی دا وی ما د رسول الله نه اوریدلی کم سړی د ماسپخین نه مخکې 4 رکعاته د ماسپخین نه پس 4 رکعاته نو دې سړي باندې د دوزخ اور حرام دی. کم خلک چې نیکان بندګانان دي راشي 4 رکعاته نفل وکړي بیا سنت وکړي خو یا ساتئ د سنتو فرض مت کې به نفل نه کوي. څومره نفل چې کې مخکې وکړه بیا ورپسې 4 رکعاته سنت وکړه بیا فرض وکړه بیا 2 رکعاته سنت وکړه بیا دې کړه غواړي هغې نه پس هم نفل کېږي که کې د ماسپخین مازدیګر منځ کې قضا مونځ نفل کېږي. مازدیګر مونځ چې یو کو تر ماښامه پورې قضا کېږي نفل نه کېږي. دا الله پاک د موږ د طرفه فقهاء کرام په دې باندې لوی لوی کتابونه لیکلي دي او تشریحات یې کړي دي. ان عبدالله بن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. جناب رسول الله دعا کړې ده چې د الله رحمت په هغه بنده باندې وي چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته دا اوس نفل دي دې ته سنت زواید وي. پیغمبر ورته دعا کړې ده چې الله دې هغه بنده رحم وکړي چې د مازدیګر مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړي دې ته سنت زواید وي. دغه مازدیګر نه مخکې نه سنت موقت شته نو ترې وروسته شته. مونږ اوزګار یو بس ګوري به ټایم ته ښه جمو دې رامنډه که ما خو درته مخکې عرض وکړو چې دا سنت او نفل به په ورځ د قیامت د اکمال د فرض وي. د چا فرض مونځ کمی وي نفل او سنت په پکې شمار کېږي. مونږ ته به استادانو فرمایل دا بعد حضرات د فرض مونځ بعد کینی 2 غنټې تسبیحات وي هغې وی نه داسې مه کوئ. دا سنت د اکمال فرضو دپاره دي. کم شی چې فرضو پسې یا سنتو پسې وي. حضرت شیخ صاحب به فرض مونځ وکړو او لږه غوندې دعا به وکړو بیا به سنت وکړو بیا به تسبیحات وکړو او بیا به هغې نه پس دعا م وکړو. هغې به ویل ما خو سنتو پسې نه ده کړی بابا ما خو تسبیحاتو پسې دعا وکړه. ځکه مسله دا ده چې د فرضو پسې بعد سنتو ته ودرېدل دا سنت دي او د فرضو نه بعد تسبیحات نفل دي. نو ته نفل له ترجیح ورکې او سنت پرېږدي. دا بعد شیخان میخان داسې کوي نه فرض مونځ وکړه لږ غوندې دعا وکړه بیا سنتو ته ودرېږه د هغې نه پس تسبیحات او بیا هغې نه پس دعا وکړه د هغې نه پس بیا دعا وکړه. نو عزیزانو دا راته نفل و سنتو بیان وشو. دقسې د جمعې مونځ 4 رکعاته سنت 2 رکعاته فرض بیا 4 سنت او بیا د ماسپخین 10 رکعاتې د جمعې 12 رکعاته جوړېږي. 4 رکعاته سنت 2 رکعاته فرض بیا 4 رکعاته سنت د جمعې